ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قطات عزت مند مسلمانانو نن با ان شاء الله تعالى مونږ نن دا بیان کو چې چغل حوري دا یو لویه او عظیمه ګناه ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای لا يدخل الجنة قطات چغل حور سړی با جنت ته نه دی یعنی په اولین او کامیاب خلق کې با دی جنت ته نه دی ځکه چغل حوري دا یو خطرناک او یو عادت ته شیطان دی د دې د وجه نه انسان په جنت ته نشي تللی یو خو د الله فضل دی او الله په انسان باندې فضل وکي نو بیا به جنت ته دی او چغل حور سړی دی چې جهنم ته لاړ شي نو د خپل ګناهونو موافق سزا به وګوري او بیا به جنت ته داخل شي حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په انسانانو کې د ټولو نه بدترین انسان هغه دومهید سړی دی هغه دومهید سړی دی امام نووي رحمه الله تعالی د دومهید سړی تعریف کړی دی چې دومهید انسان هغه کوم یو دی هغه یو دی چې یو توړه دی او داغي یو بل سره دښمنی ده نو دې د فساد په خاطر باندې راشي یوې ډلې لاړ شي او هغه ته په خبرو کې دا ظاهره کې چې زستا ملګری یم او دا بل ډله دا د ما مخالفه ده او بیا بلې دوی ډلې لاړ شي هغه ته په خبرو کې دا ظاهره کې چې زستا سو ملګری یم او د دې بل ډلې مخالف هم دې ته ویل کېږي دومخې سړی او د داسې دومخې سړی لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د لپاره د قبر عذاب هم دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په یو دوه قبرونو باندې تیر شو رسول الله مبارک فرمایي چې په دې دوه قبرونو باندې عذاب دی او عذاب د څه د وجې نه دی عذاب د دې د وجې نه دی چې دی یو سړی په دا وړو بول نه ځان نه ساتو الله د قبر عذاب ورګي او دویم نمبر سړی دا چغل خور دی د بچغلی کوله د دې چغلې د وجې نه الله جل جلاله د په قبر کې عذاب ورګي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د کجوري یو څنګه را ماته کړه هغه په من باندې دوه کړه د څنګه یو ایسه په یو قبر باندې کې خودل او د څنګه ایسه هغه په بل قبر باندې کې خودل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایي چې امید دې پروردگار عالم په بدی باندې بدی عذاب کې یعنی سپکوالیو کې چې ترسو پوری دا څنګه په دې قبر باندې وچ شي ویني وګوره د دې نه پته ولګیدله چې چغل خور سړی د پاره په قبر کې عذاب دی او یو بل حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په قیامت کې به د ټولو نه بدترین انسان دا دومخې سړی چې یو سړی لدی د یو محترم تا یو سړی لدی د دې د پاره هغه خبرېږي او بل سړی د راځي د هغه خبرې وته کې د دې د وجنه په دې ټول دنیا کې پوری د دې څه د وجنه د دې چغل خورې د وجنه فساد پیدا کیږي ملکونه او قومونه په پروردگار عالم د دې چغل خورې د وجنه تباہ برباد کې اصل وجه دارا چې انسان جب په کنټرول کې اوساتي نو نه به غیبت کیږي نه به تهمت کیږي نه به انسان نه زنا کیږي خو جب دا په صحیح ځای کې استعماله دا د الله یو امانت دی د دې امانت قدر وکړي د دې امانت قدر داري چې دا جب په صحیح ځای کې استعمال کا کو په حالت ځای کې استعمال کا تر د امانت قدر ونکو او حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه صحابو ته پوښتنه کو د الله رسول هغه کوم یو عمل دی چې دا غي په وجه باندې عام طور انسان جنت ته داخليږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې یو د الله نه یره ده او دویم نمبر خسته اخلاق دي په دې وجه باندې انسان جنت ته داخليږي او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه تاسو جو چې عام طور انسان پاغي باندې جهنم ته داخليږي هغه کوم یو عمل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایل
چې هغه یو ژبه ده او دویم نمبر شرمګاره چې د دې په وجه باندې به انسان دا جهنم ته داخليږي. نو پروردګار عالم دې موږ تمام مسلمانان د چغلخورینا د هر قسم رجبي ګناهونه دي الله دې موږ وساتي. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.